نبی علیہ السلام د طائف نه راوباسو چې کله د طائف نه راوباسو نو دغه خلکو پسې معشومان ملګري کړو او سالکان ځوانان نبی علیہ السلام پسې ملګري کړو دا سړی د دې کلی نه وباسه پکانو باندې وواله لاس پورې وکړه کوای کنزل وته وکای باندې را دي وته وای او توکانې په توکای پکانو وله د دې علاقې نه وباسه اواز دې زمانه خلک نو نبی علیہ السلام د طائف نشغل نبی علیہ السلام روان دے زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ وسره دے او د طائف نه راوزی خلک پکانو باندې ولي لکان پسې ملګری دي څه کم عقل ته خدا پته نه لګي چې زه خو ما کبد کوما کشران لکان ملګری کړي دي هغه خو چغو او رولو ته خوشاليږي او چې څوک څه کارو کینو پاغه پسې سالکان ځوانان سره ملګری کړو چې دا سړی د دې کلی نو واسه نبی علیہ السلام پکانو ولي را روان دي آن تر دې پورې چې نبی علیہ السلام زخمی دي او وینو باندې سور دي د طائف نه را روان دي دا خلک پسې را روان دي د لار یو سیټ ډبل سیټ د خلک پدرول او پکانو باندې نبی علیہ السلام مشتو نبی علیہ السلام د ظالمانو په وینو باندې رنگ کو او چې کله نبی علیہ السلام سفر کوو یو خوا پیاده تاګو بل خوا زخمی وو نبی علیہ السلام سفر نشو کوله کله چې نبی علیہ السلام د یو دیوال سوري ته یا بچرته د یوونی سوري ته کېناستو او د کسانو به درسته نه ولي چې د غناس نه आवाज به کوي راځي بیا ناشته دا غزنه په پسې چې کړي چې اوس زمونږ د کلی نه او پکانو باندې به وشتو نبی علیہ السلام هغه د کلی نه روان کړي د پکانو باندې ولي او بد وینا وتکی او وباسي د خپل کلی نه لسم کال د نبوت د نبی علیہ السلام او عیسوی کال دا شپږ سوه نولسمو 619 کالو او غالبا دا اوس 2024 هغه روان دی او کم چې هجری کال دی نو هجری کال په هغه وخت کې لا شروع نه و نو ځکه د هغې نه د کال حساب نه دی کړی دا د شوال میاشت وه نبی علیہ السلام سوچ وکړو چې بغیر حال کوله دعوت ورکومه نو څنګه طریقه به کوم نو داسې کار یې وکړو اول روان شو طائف ته لاړو طائف د مکې مکرمې نه تقریبا 80 میله هغه لرې د مکې مکرمې نه 80 میله بار چې دا د سفر د هغې اندازې نه هم سیوا دی ځکه د سفر اندازه چې ده نو هغه 8 میله ده 8 میله هغه د سفر اندازه ده او دا 80 میله ده نو دا طائف د مکې مکرمې نه 80 میله دا لرې و دا 80 میله مزلو نبی علیہ السلام په خپلو خپو باندې پیاده دا مزل کړی و تللی هم پیاده و نبی علیہ السلام او راغلی هم پیاده و د نبی علیہ السلام سره غلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دام د نبی علیہ السلام سره پیاده تللی و او واپس سره پیاده راغلی و کله چې دوی تله د دغې ځای نه په لاره روانو نو دام د دعوت سلسله وه چې کله به په لاره کې په یو قبیله باندې تېرېدو نو هغوی نه به د اسلام دعوت ورکو هغوی ته به وی چې تاسو خبره ومنئ او که خبره به یې منله او که نه منله د هغې خلکو خبره هسې هم نه منله خو خبره به یې واورېده او انکار به یې وکړو مونږ دا نه منو نبی علیہ السلام آخر چې دی نو طائف ته ورسېدو او چې کله طائف ته ورسېدو نو هلته یو قبیله وه ثقیف نومې قبیله وه
د دغه قبیلې چې دی نو هغه درې وروڼه وو، هغه سردارانو د دغې ثقیف قبیلې، او دغه درې واړه وروڼه یې مشران وو. د دغې یوې قبیلې مشر، د دغې قبیله کې چې یو مشر و نو د یو نوم دی عبد یالین، او د دویم نوم دی مسعود، او د دریم نوم دی حبیب یا حبیب، چې دا درې واړه د عمرو بن عمیر الثقفي بچي وو، او دا خلکو مشران جوړ کړي وو، ځکه خلکو په اعتماد کړی و. خلکو وی چې او دا هوښیار خلک دی او دا مشران دي، دوی په مشرۍ باندې پوهېږي. دا د عمرو بن عمیر الثقفي زامن وو. نبی علیه السلام وی چې دغه قبیلې له زه دعوت ورکوم، داسې کار په کار دی چې لومبې د مشرانو له دعوت ورکړم چې دا مشران یې خبره ومني، کشران به په خپله خبره بیا مني. هغه یو وی نبی علیه السلام چې د یو له دعوت ورکو، دغه یو زوی وی، دغه یو بچی، نبی علیه السلام ته په جواب کې که چېرته ته پیغمبر او ته الله پیغمبر را لېږلی، نو دا خبره واوره چې زه به د کعبه باندې چې کوم غلاف غوړېدلی دی هغه به زه راوشلوم، دا غلاف به لرې کړم. مطلب یې دا و چې زه تا پیغمبر نه منم، ځکه د کعبې نه غلاف راشلول دا یو ښه خبره نه ده، او هغې خلکو ښه نه ګڼله. نو داسې مطلب یې و چې یعنې زه تا پیغمبر نه منم. کله چې دویم کس ته دعوت ورکو، د اسلام دعوت یې ورله ورکو چې دین اسلام قبول کړئ، نو هغه دویم ورته ووایي مړه الله بل څوک پیغمبر نه و پېژندو، نه یې پېژندو چې بلې پیغمبر را لېږلی وی، الله ته بل څوک نه و معلوم چې ته یې را لېږلې، ته خو یو غریب یو یتیم یو بې مور او پلاره، نو هغه ته را لېږلې، چېرته خان یې ولې نه را لېږو، چېرته نواب یې ولې نه را لېږو، چېرته مخوري سړی یې ولې نه پیغمبر کو، او الله بل څوک نه و لیدلي چې ته یې را لېږلې. دغه قسم انکار وکړو، دا دویم چې لکه مطلب دا دی زه تا پیغمبر نه منم. دریم ته چې دعوت ورکړو نبي علیه السلام، دغه دریم ورته وایي په الله قسم دی چې زه تا سره خبرې نه کوم، ځکه چې که ته الله پیغمبر را لېږلی او ته پیغمبر یې، نو ماله مناسب نه دي چې زه د یو پیغمبر سره خبره وکړم. او بله دا خبره که چېرته ته الله پیغمبر نه یې را لېږلی، نو ته خو بیا دروغجنې کاذب یې، او ماله مناسب نه دي زه یو غټ سړی یم چې د دروغجن سړي سره خبرې وکړم. نبی علیه السلام چې پوه شو چې دا درې واړه زما خبره نه مني، نو نبی علیه السلام د هغه ځای نه روان شو. چې کله روان شو نو پر تلو کې دوی له یو خبره کوي، نو ګوره زما خبره تاسو هسې ونه منله، خبره مې نه منئ، خو ګوره یو خبره یاده کړئ چې بل چاته مه وایئ چې داسې یو سړی راغلی موږ له په دا رقم باندې دعوت راکړی، خبره ځان سره پټه وساتئ. یا نبی علیه السلام طائف ته چې لاړ، طائف کې نبی علیه السلام 10 ورځې تېرې کړې وې، یا بعضو روایاتو کې راځي چې نبی علیه السلام میاشت تېره کړې وه، او هغوی د نبی علیه السلام د دعوت نه انکار وکړو، او نبی علیه السلام ته وایي چې اخرج من بلدنا، زمونږ د دې علاقې نه وځه، زمونږ د دې کلي نه وځه. نبی علیه السلام د دین اسلام دعوت ورکړ. نبی علیه السلام ته وایي زمونږ علاقه کې به نه پاتې کېږي، زمونږ علاقې ته مه راځه، دعوت خو لرې خبره ده، دین اسلام منل لرې خبره ده، خو زمونږ د دې ښار نه وځه، زمونږ د دې علاقې نه وځه، چېرته خپل کلي کې هلته کښېنه او خپل کلي کې مسلې بیانوه، دلته مه راځه، او دلته ته راغلی مونږ له کار ګورې، زمونږ کلي کې شر پیدا کوي، زمونږ علاقه کې هغه چې دی نو شر پیدا کوي. نبی علیه السلام یې د طایف نه راوباسو. چې کله یې د طایف نه راوباسو نو دغې خلکو پسې ماشومان ملګري کړو، او سالکان ځوانان نبی علیه السلام پسې ملګري کړو،
دا سړی د کلی نه وباسه په کاڼو باندې ووهلې لاس پورې وپړکوی کنځل ورته وکړی بدې ردې ورته ووایې او توکاڼې پې توکی په کاڼو یې ولې او د دې علاقې نه وباسه یوازې دې زمانې خلک نه وځي نبي علیه السلام یې د طایف نه شړلی نبی علیه السلام روان دی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه وسره دی او د طایف نه راوځي خلک یې په کاڼو باندې ولي هلکان پسې ملګري دي څه کم عقل ته خو دا پته نه لګي چې زه ښه کومه که بد کومه کشران هلکان یې ملګري کړي دي هغوی خو چغو او روړو ته خوشحالېږي خو چې څوک څه کار وکړي نو په هغې پسې پسېږي څه هلکان ځوانان یې ورسره ملګري کړه چې دا سړی د دې کلي نه وباسئ نبی علیه السلام په کاڼو ولي را روان دی آن تر دې پورې چې نبی علیه السلام زخمی دی په وینو باندې سور دی د طایف نه را روان دی دا خلک پسې را روان دی د لارې یو سیټ بل سیټ ته به د خلک ودرولی او په کاڼو باندې به نبی علیه السلام وشتو نبی علیه السلام دغه ظالمانو په وینو باندې رنګ کو او چې کله نبی علیه السلام سفر کو نو یو خوا پیاده تګو بل خوا زخمی و نبی علیه السلام سفر نه شو کولی کله چې نبی علیه السلام د یو دیوال سوري ته یا به چېرته د یو ونې سوري ته کېناستو او د کسانو به د وروسته نه ولید چې دی خو ناست دی اواز به یې وکړي راځئ وی بیا ناست دی د هغه ځای نه به یې پسې چغې کړې چې اوس زموږ د کلي نه او په کاڼو باندې به یې وشتو نبی علیه السلام هغه یې د کلي نه را روان کړی دی په کاڼو باندې ولي او بده وینا ورته کړي او وباسي د خپل کلي نه زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دا د نبی علیه السلام غلام هغه د نبی علیه السلام سره دی په دغه موقع باندې یو کس دی سوا ورسره بل څوک شته نه چې هغه د دې سره امداد وکړي دوی ملاتړ وکړي د دې نه دا کسان منې کړي خو یو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دی او بل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسه دي هغې طرف ته قافله ده لویه قبیله ده ډېر خلک دی کافر دي دوی بل څه نشي کولی بس را روان دي او صحابه په نبی علیه السلام باندې سر ورکولو ته هغه سر قرباني نبی علیه السلام ته تکلیف نه رسوي خو دغلته یوازې دی څه کولی نه شي صرف دومره کوي چې کله به نبی علیه السلام باندې ګزار کېږي نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ځان مخې ته کوي دا نشي کولی چې کس له لاس ونیسي چې مه وله صرف دومره کوي چې به نبی علیه السلام باندې ګزار کېږي نو هغې ګزار ته ځان مخې ته کړي هغه به زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه باندې ولي کاڼي کله د یو طرفه راورېږي کله د بل طرفه راورېږي زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه هم زخمي دی وینې پې بهیږي په دواړو باندې آن تر دې پورې چې د نبی علیه السلام د سر وینه خپل راورسېده کم پایزار پړۍ چې پخپو کړې وې هغه هم د وینې ډکې وې نبی علیه السلام دومره مزل وکړو یو 3 میله مزل یې وکړو د طایف نه یو باغ ته راورسېدو هغه باغ ته چې راورسېد هغه باغ دی د انګورو غټ باغ دی د عتبه او د شیبه د دې باغ د انګورو دا دواړه د ربیعه زامنو نو دا 3 میله کې د طایف نه لرې و دغه باغ 3 میله دا اخوا نو نبی علیه السلام هغه دغه ځای ته راورسېد نبی علیه السلام چې کله دغه ځای ته راغی نو هغه خلک هغوی پسې را روانو خو چې کله ورته پته ولګېده چې دوی یو باغ ته لاړو نبی علیه السلام دغه باغ ته ورغی نو دغه کسانو یې که مونږ چېرته دې باغ ته ورشو نو د دې باغ مالک به مونږ ته غوسه وکړي د دې باغ دا مالک به مونږ ته غوسه شي مونږ به راوپس کړي نو بس د هغې ځای نه په خپله راوپس شو او مزید مخې ته لا نړو نبی علیه السلام هغې باغ کې ناست دی
اوږده دعا کړې د نبی علیه السلام او یو شکوه کړې د الله ته. نبی علیه السلام وی اللهم الیک اشکو ضعف قوتی. اوږده دعا کړې د نبی علیه السلام چې الله کته زمانه خپای زمانه ناراضه یا زتا ته شکایت کوم زه ډېر کمزور انسان یم او دا خلک ما پسې دی نو زما خو دومره طاقت او قوت نشته دی زما دومره وس نشته چې دا خلک د ځان نه منع کم تکالیف را رسي هو دومره دا که چېرته ته زما پرې تکلیف باندې رضا کېږي او په دې باندې رضا نو دا تکلیف ما ته ډېر په لږ څه باندې قبول دی. نبی علیه السلام دا دعا وکړه د الله نه دعا وغوښته. کله چې نبی علیه السلام دا دعا وکړه نو دغه د دوه کسان چې د ربیعه د زامن عتبه او شیبه دوی د هغې ځای نه د نبي علیه السلام ولید چې د دوی په باغ کې ناست دی وینې پرې بهیږي. دغې دواړو آواز وکړ یو بل ته چې دا پورې کس راغلی دی ناشنا دی بل دا دی د وینو سور دی راځه چې ورشو چې څه کیسه ده. نبی علیه السلام داغه خواله رالو نبی علیه السلام ولیدو په هغه باندې خفه شو. د دغې دوه کسانو سره یو غلام دی عداس نومې دی عداس. دوی آواز وکړو دی عداس ته چې خذ قطفا من هذا العنب فزعه في هذا الطبق ثم اذهب به الى ذلك الرجل فقل له یاکل منه. دا عداس ته وایي دا عتبه او شیبه چې ورشه لاړ شه او درې انګورو نه څه انګور راکټ کا په هغې لوښي کې کېږده او هغه لوښی راوړه د دې کس مخې ته کېږده چې دې نه خوراک. چې کله هغه دا خوراک راوړو نبی علیه السلام ته یې کېښودو. نبی علیه السلام هم تږی دی هم وږی دی. نبی علیه السلام ته چې کله کېښودا شروع کولو نبی علیه السلام وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نبی علیه السلام بسم الله وویله نو عداس ورته وایي والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد. اے بندام قسم په الله مونږ داسې کلام نه دی اورېدلی دا تا چې کوم کلام د خوراک په ابتدا کې ووې بسم الله مونږ چېرته نه دا اورېدلی. نبی علیه السلام ته وایي دا تاسو ویتام. نبی علیه السلام دې تپوس کی تپوس ته خو غلامې ته د کومې علاقې ته خو د طایف اوسېدونکی نه یې ته د بل ځای نه راغلی او دا راته ووایه چې ته په کوم دین باندې. د غلام ورته وایي نبی علیه السلام ته زه د نینوا علاقې نه راغلی یم. نینوا یو هغه علاقه ده دا په موصل ښار کې یو علاقه ده وایي زه د هغې ځای نه راغلی یم وانا نصرانی او زه نصرانی یم. نبی علیه السلام ته وایي نبی علیه السلام ورته وایي من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. ته چې د موصل ښار نه راغلی نو دا خو د یونس بن متى علاقه ده. دا عداس ورته وایي نبی علیه السلام ته وایي ته یونس بن متى څه پېژنې هغه ډېر لرې ځای دی تا یونس بن متى څنګه پېژندې. نبی علیه السلام ورته وایي هغه زما ورور یونس ابن متى دا د یونس علیه السلام علاقه وه چې یونس علیه السلام پکې پیدا شوی نینوا علاقه کې. دا د یونس علیه السلام پیدایش هلته شو او ښار نوم دی موصل او دې د هغې ځای نه راغلی. نبی علیه السلام وایي ذاک اخي کان نبیا وانا نبی. هغه وایي زما ورور دی وایي هغه هم پیغمبر او زه هم پیغمبر یم. دې کې څه خبره نشته. دا زما یو دین دی زمونږ د انبیاو یو خبره ده او هغه پیغمبر او زه هم پیغمبر یم. هغه چې د کوم خبرې دعوت ورکوه هغه دعوت زه ورکوم او مونږ دواړه د یو بل دیني وروڼه یو. نو دغه چې کله د غلام دا خبره واورېده نو ډایرکټ چې دی د نبی علیه السلام سر خپل کو د نبی علیه السلام
لاس خپلول او د نبی علیه السلام خپې خپلول. چې کله د نبی علیه السلام لاس خپې خپلول نو د هغه ځای نه عتبه او شیبه وایي اما غلامک فقد افسده علیک. دا یو بل ته وایي دغه پورې وګورم غلام خو راته بله کارنامه شروع کړم فساد یې درته خور کار یې غلط شروع. غلام یې راووت. غلام ته وایي ویلک یا عداس ما لک تقبل رأس هذا الرجل ویدیه وقدمیه. اے عداس الله دې تباه کړم تا د چا ویلي چې د دې سړي لاس پې ښکلوه ته د دې سړي لاس پې ولې ښکلی. نو عداس ورته وایي یا سیدي ما فی الارض شیء خیر من هذا لقد اخبرني بامر ما يعلمه الا نبي. او تو یې زما سردارانو اے مشرانو دا خبر واورئ چې دا سړی چې دی د ټولې دنیا نه بهتره دی او دا څه چې دی د ټولو نه بهتره دی. ځکه وایي لقد اخبرني بامر ما يعلمه الا نبي. د چې ماله کوم خبر راکړو نو دا خبر بغیر د نبي نه څوک بل چا نه نشي ورکولی او دا نبي دی. هغه ورته وایي دا مالک یې ورته وایي ویلک یا عداس لا یصرفنک عن دینک فإن دینک خیر من دینهم. وی عداس الله دې تباه کړم وی داسې دین دی ته خو معمولي دین راوړی دی ستا دین نصرانیت د ده نه ډېر غوره دی د دې دین مه منه. دا خو مالکانو هغو مشرانو د هغوی به خامخا د غلام خبره به د هغوی چې دی مړه کوله او غلام به د هغوی خبره منله. نو هغه غلام هغوی د خپلې خبرې نه اړو هغوی چې دی نو اورېدو نه دا غلام. بیا نبی علیه السلام دغه باغ نه را روان دی. دغه مکالمه د باغ کې شوې ده دغه د عتبه او د شیبه باغ دی. خو بیا چې کله را روان شوی دی قرن ثعالب ته یا قرن ثعالب هغه ځای ته را رسېدلی دی نبی علیه السلام. نو جبریل علیه السلام راغی او ملک الجبال راغی نبی علیه السلام سره مکالمه کوي. نبی علیه السلام ته وایي دا قرن المنازل یا قرن الثعالب دغه ځای دی. نبی علیه السلام ته وایي جبریل امین علیه السلام ورسره خبرې کوي. د الله رسوله د خلکو ستا سره ډېر زیاتې وګورې طایف کې د سره ډېر زیاتې کړی دی نو که ستا خوښوي نو دا زما سره چې دی نو ملک الجبال راغلی دی د غرونو فرشته ده او د غرونو دا فرشته چې ده دوی د الله د غرونو کار حواله کړی دی. دا غر که رالي د یو ځای نه بل ځای ته وړي نو دا اجازت ورته شته. نو که ته وایې نو دا جبل ابي قبیس او دا جبل قیقعان دا دواړه غرونه به روالم او د طیب دا خلک به پکې دل دل کم وبه یې ماږم لاړو پته به یې ونه لګي. نبی علیه السلام ورته وایي بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا. داسې ورسره مه کوئ دا اوږده واقعه ده چې دا خلک وژنئ مو او دینه به الله داسې خلک پیدا کړي چې هغوی به د الله حکم ومني الله به یو ګڼي د الله سره به شریک نه ګڼي. نو دا اوږده واقعه ده چې دا دوی دا غرونه ولې راغستو د هغې څه وجه وه او نبی علیه السلام دا جواب ورکړو. بیا مزید څه مکالمه شوې ده نو هغه انشاءالله را روانه